السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، یو مولانا صاحب دی، د هغه یو وړوکی کلیپ د باندې اورم. هغه زمونږ هغه ورونو ته، هغه بیګانو ته چې هغوی په ګیرو کې قسمه قسم ډیزاینونه سازوي، هغوی ته یو ډېر مزیدار او مختصر نصیحت کړی دی، د عبرت نه ډک. موږ او تاسو ټولې واورو. ته د پیغمبر امتی نه راشه د علاکانو کم کې ډیزاین ګیري پریخي دي د دې نه خریل بالکل زما په حکم یې خورایي، خو چې دا داسې پکاران توپ کړي، داسې پکې د پیغمبر که شریع حکومت ته تعالی کوړي سل پکار دي چې ته د پیغمبر سنتو پورې دومره زناور خندا او دې سکاو ورته یو درخواست چې الله نو ویریږي. ته خو پیسې ګټي دا ستا پیسې حرام دي، ستا د پیغمبر بې عزتي ده، د دین ستا د پیغمبر د کار بې عزتي ده. روایتو کې راځي د جناب رسول الله ګیره مبارکه غاڼه شمال ترمذی کې راځي، اول خو یې مه پرېږده ستا قبره دي خوري بې غیرته، او که پرېږدې نو پر دې دلته کې نښه دلته کې نښه. وختي مې یو سړي ته وویل رانه مخ تاو کوم د الله خاطر وکړه دا ګیره وخورایه، خری بس یو ګناه ده که نه. او چې دا داسې پکې لښتي وې ته به پیغمبر له څه جواب ورکړې؟ قبر کې به ډومبی درته وایي من ربک ومن نبیک. نو که تا د پیغمبر تابعداري کړي ته به ورته وایي هذا رسول الله هذا نبی الله، او که نه دي کړي دشمني دې ورسره کړي، ختم نبوت یې نه منلی، نو یو ګړز دله چې ګزار دله درکې د اوسپنې او یا لاسه به دې ځمکه کې نه باسي، بیا به دې راوباسي، څوک به دې خلاصوي؟ صرف جناب رسول الله به دې خلاصوي. دنیا کې یو پیغمبر هم نشي خلاصولی، یو ولی دې هم نشي خلاصولی. د الله خاطر وکئ، توبې وباسئ، الله سره دې نه سخت شته. د جناب رسول الله په زمانه کې پیغمبر ژوندی دی، مکی والو باندې 7 کاله قحط راغلی، یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ژوندی دی، په کنعان قحط رالو، بیا مصر ته تلو، اوږده کیسه دغه دی، نه غنم راوړو. د الله خاطرو کې توبې وباسئ، دې ګناهونو نه توبې وباسئ، دې پردي حقونو نه توبې وباسئ، زرې زرې حساب به کېږي. واخر دعوانا یا الله ستا حکمونه حضور پاک طریقې مونږ کې راولې، ټول عالم ته د هدایت او د رحم په نظر وګوري. یا الله زمونږ ګناه خو ښکاره ده، ګناهونه تا ته هم سوال او زاري او منت دی. یا الله ته فرمایې چې ما نه څوک سوال نه کړي زه پرې غوسه کېږم، زمونږ ګناه